حکومت د مسافرو د پاره یو نوی قانون چې دی دا بل جوړ کړی. کم کسان چې په چټۍ باندې راشي او دوباره ځي نو د هغو لپاره اوس یو نوې مشکله چې دا جوړه شوې ده. نو دا قانون ستاسو دپاره لازم دی ځکه ځینې کسان چې دي هغه خو اپلوډ کوي چې په غلطه طریقه باندې بهر ملک ته ځي او د هغو نه هلته کې تپوسونه وکړي او هغه تپوسونو جواب چې دی هغه غلط ورکړي. نو د هغې د وجې نه چې دی هغه کسان اپلوډ کوي لکه واپسي چې دی هغه رالیږي د ایئرپورټ نه، نو ټکټ یې ضایع کېږي. نو دغه شانتې کم کسان چې په چټۍ راغلي دي د هغو لپاره هم نوی قانون جوړ کړی. خو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې بیا کمنټس وکړي زموږ پلانی رشته دار چې دی او بله ورځ راغلی د هغه سره خو دا چل نه دی شوی. نو دا داسې نه دی چې هر یو کس چې دی هغه اپلوډ کوي یا هر یو کس چې دی هغه واپس کوي. ځینې کسان چې دی هغه د دې په پکړ کې راځي. خو چې تاسو د مخکې نه ځان تیار کړئ نو تاسو ته به دغه مشکله نه جوړېږي. خو چې تاسو د مخکې نه نه خبر او تاسو لاړ شئ او د هغه ځای نه راواپس کړي نو ټکټ چې دی هغه الریډي ستا خراب شو. دغه شان دی که په چټۍ څوک راغلی په ویزه کې لږې ورځې او لاړو د ایئرپورټ نه راواپس کړو نو ویزه چې دی هغه الریډي ستا خرابه شوه. نو ځان په قانون باندې چې دی ښه صحیح پوه کړئ. د پکار دی چې دا د کمو کسانو دپاره دی. کم کسان چې په چټۍ باندې راغلي دي او هغو تلي بهر ملک ته او بهر ملک ته هغو ته ویزه څنګه لګېدلي، ویزه ورته داسې لګېدلې چې یا په ویزټ باندې تلئ یا د سټوډنټ په ویزه باندې بهر ملک ته تلئ. هلته تلئ او هلته کې ځان ته ویزه لګولي او هلته کې بیا کار کوي او د هغې نه وروسته په چټۍ باندې راغلی بیا پکې تلئ بیا راغلی او دی بیا ځي دغه شانتې او په ایئرپورټ کې دی راونولو او د پروټیکټر نه یې کړی نو په تاسو باندې پروټیکټر چې دی دا به دوباره کوي. نو دا یو نوی قانون دی. کومو کسان چې پروټیکټر نه یې کړی نو هغه د ایئرپورټ نه چې دی دا هم راواپس کولی شي که پاسپورټ نه د هغه پته ولګېدله. نو دا نوی قانون د هر کسان دپاره دی چې کوم کسان به بهر ملک دي په ویزټ ویزه باندې تللي دي، دغه شانتې په دغه باندې تللي دي، په سټوډنټ په ویزه باندې بهر ملک ته تللي دي او هلته کې بیا ویزه چې ده هغه هلته چینج کړې ده. نو دلته که هغه هر سره نه دي کړي نو د دې د وجې نه به تاسو ته اوس دغه مشکله چې ده دا به جوړېږي. نو دا معلومات راغلو ما چې ستاسو سره یې شیر کړم چې تاسو ته په ټایم سره چې دی پته ولګي. تاسو راوالی مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي.